أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. پدی آیت مبارکہ کی دا انسان د دعا او د بد دعا ذکر دی او د دعا او د بد دعا د قبولیت ذکر دی. کله چې مشرکین مکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقانیت ولید نو هغه په دې حقانیت کې بس دا شک به کوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې د هغه شک او د هغه شبهات نو په دې وجه باندې دو الله تبارک وتعالى نه دعا وغوښتله چې الله کچرته دا محمد صلی الله علیه وسلم حق او سچي د رښتینی د رښتیا وي نو الله ته په باندې د غټو باران ورو د اسمان نو الله رب العزت دا آیت مبارکه نازل کو چې ګوره تاسو بد دعا خپل په حق کې کوي او ځان ته خیری کوي چې الله ته د غټو باران ورو. الله تبارک وتعالى قانون دا دی چې الله د انسان په حق کې د خیر دعاګانی زر قبلي او د شر دعاګانی یعنی بد دعا الله رب العزت د انسان په حق کې زر نه قبلي. که الله د خیر د دعاګانو په شان د شر د دعاګان استاسو قبولولي نو فیصله بشوي واستاسو په حق کې او الله رب العزت په پتا سو باندې داسې باران ورولې خو الله د شر دعا زر نه قبلي د انسان په حق کې. اوس د انسان په حق کې یو دعا ده او یو بد دعا ده. یو سړی لاس اوچتي د ځان دپاره یا د بل دپاره د خواله غواړي ښېګړه غواړي نو دې ته دعا ویل کېږي. او یو سړی لاس اوچتي د ځان دپاره یا د بل دپاره بدی غواړي تکلیف غواړي پریشانی او مصیبت غواړي نو دې ته بد دعا ویل کېږي. څنګه چې دعا قبليږي نو داسې بد دعا هم قبليږي. لیکن الله رب العزت د انسان په حق کې دعاګانې زیاتې قبلي او زر قبلي په مقابله د بد دعاګانو کې. او بد دعا خپل په حق کې او کدبل په حق کې دا ناجایز ده، درست نه ده او شریعت د دې اجازه نه ورکوي. البته یو سړی مظلوم دی په د ظلم شو او د بد دعا کوي نو دله قرآن اجازت ورکوي، شریعت اجازت ورکوي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لیکن د هغه لپاره هم قانون دا دی چې څومره چا ظلم او زیاتې کړ دی هغه مر بد دعا وکړي، هغه نه زیاته بد دعا باندې کوي. شریعت خو چې د معافیو کی عفو کی او معافی کی او هغه ته د هدایت دعاګانې کې نو دا بهتر د غوړه د په حق کې. خو کنه دی وای چې نه زه ما سره ظلم زیاتې کړ دې او الله دې ور سره دا شو کی کله بد دعا کې جایز ده، خو چې څومره ته سره زیاتې شوی دې دومره بد دعا به کې زیاته نه، د دې شریعت اجازه ورکړي. او حدیث کې راځي چې کله یو مسلمان دعا کوي د بل رور په حق کې نو د په دې دعا باندې یو فرشته امین وي. امین مطلب دا چې د دعا کې یو فرشته وي چې الله دا دعا قبول کړي. نو چې فرشته د په دعا باندې امین وي نو گویا چې د دعا قبليږي رد کیږي نه. او بیا فرشته وي چې الله دلهم داسې ورکړي لکه څنګه چې د بل مسلمان رور لغواړي. اوس یو سړی د الله سوچت کړ د بد دعا کوي او بیزه او بی ګناه لګیا دی او یو سړی ته بد دعاګانې کوي نو ظاهر د فرشته په پاغي امین بوي او فرشته وي الله دلهم داسې ورکړي.
چې دې بل ته دعا کوي فرشته ته دعا کوي دې بل ته دعا کوي نو فرشته ته دعا کوي دی آیت مبارکه کې د دې ذکر دی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ک الله جلدی کوله د خلقو د پاره د بدای د برای لکه څنګه چې د خلق تلوار کوي د خیر غوښتلو لکه د خېګړې غوښتلو د ځان لپاره او انسان خپل د ځان لپاره د خوشحالی د راحت او د خیر او د خېګړې د دې هرڅ کوي او الله د دې خیر د دعا قبلي او الله دې ورکوي که چرته الله دغه سي د دې شر دعاګانې قبول یو دم لقضي اليهم اجلهم نو الله د دو په حق کې به فیصله کړي د دو د نیټو فیصله وشوي و او دا به الله رب العزت تبا کړي او الله به ختم کړي لکه څنګه چې مشرکین مکه ابو جهل نظر بن حارث او نور هغه دا دعا کوله چې الله که دا محمد صلی الله علیه وسلم حق او سچي نو الله په موږ باندې کانی د اسمان نه ورو نو الله که د دو په حق کې د بدای اراده په زروالی سره کوله په جلدی سره لکه څنګه چې الله د انسان په حق کې د خېګړې اراده په جلدی سره کوي نو دومره الله رب العزت په دکانو باران ورولې خو الله د انسان په حق کې برای بدی تکلیف او مصیبت د دې دعاګانې زر نه قبلي او د دې اراده الله رب العزت د انسان په حق کې زر نه کوي بلکې الله انسان له مهلت ورکوي الله انسان له ډیل ورکوي او د انسان له الله پرېږدي اوس انسان د په دوه حالتونو کې یو نه یو حالت کې یو انسان نه دی په نافرمانی کې په جرم کې په ګناہوں کې په کفر شرک کې وي الله پرېږدي په دې حالت کې بل د ایمان په حالت کې د اسلام په حالت کې د نیکیانو کې د اطاعت او تابعداري کې الله دې په دغه حالت کې پریږي د ژوندۍ تیریږي او داغوم ژوندۍ تیریږي خو د دوړو له الله رب العزت پریږي نو په دې کې سم مقاصد دي مؤمن د مسلمان د چې الله پریږي د نیکي زیاتېږي د نیکیانو کې اطاعت او تابعداري کوي د الله ته نزدیکيږي کافر مشرک چې الله پرې غږی د کفر او شرک په حالت کې مهلت ورل الله ورکړ دی چې زده به توبه وباسي اوس به توبه وباسي او دیبا خپل په دې ژوندۍ کې رجوع کی نو که رجوع وکړه توبه وکړه ګناهونه ورته معاف شي او که رجوع وکړه او توبه ونه وکړه نو دغه کفر او شرک نورم زیات شي او د جهنم د لپاره نورم د تیاریان یو کی او ځان د جهنم زیات مستحق وګرځي او انسان ته چې څومره ژوندۍ ملاويږي د ایمان په حالت کې د اسلام په حالت کې نو دا د لپاره غنیمت دی لکه څنګه حدیث کې چې راځي یو دوه کسان راغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس کې حاضر شول اسلام راوړو صحابه جوړ شول نو چې صحابه جوړ شول په قریبي زمانه کې نږدې زمانه کې غزوه راغله هغه په غزوه کې شامل شول یو شهید شو او دویم صحابي چې دغه یو کال وروسته وفات شو نو یو صحابي خوب کې ولیدل چې کوم کس وروسته وفات شوی دی هغه مخکې جنت ته لاړ او شهید وروسته جنت ته لاړ حالانکه د شهید درجه او مرتبه خو ډیره زیاته ده نو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ اې د الله رسوله ما خدا چې خوب ولیدل ولی ته دې خبرې ته نه ګوري چې دا کوم صحابي چې یو کال وروسته وفات شوی دی نو د یو کال مزونه داغه نه زیات شول د یو کال نیکای داغه نه زیات شول د یو کال دا روزي چې دی قدم یو میاشت روزي رمضاني نسل دی هغه زیات شول ک نفلي روزي په کې نسل دی هغه زیات شول د یو کال قران تلاوتونه دي نور نیک اعمال څومره دي هغه ټول داغه نه زیات شول کنه نو چې داغه نه زیات شول زر جنت تلاړ او داغه اعمال کوم هغه رستو جنت تلاړ نو چې څومره انسان ته موقع ملاويږي دا د انسان لپاره غنیمت دی د توبې توفیق موقع ته ملاويږي مهلت ته ملاويږي او د نیکو اعمالو موقع ته ملاويږي دا غنیمت ده سره فنظر الذين لا يرجون لقاءنا الله فرمای مون پرېږدو هغه خلق
چې هغه زموږ د ملاقات امید نه لري فی طغیانهم یعمهون د دو په سرکشۍ کې چې دا سرګردان او حیران الله په خپل حال باندې پریږدي چې په کوم حال کې وي یا خو کا د دې په قسمت کې هدایت وي نو د توبې توفیق ورته ملاو شي توبه وباسي د ایمان طرف ته براشي نو دا مهلت چې ده دا به د دو په حق کې فایدهمند او نفعمند وګرځي او کدا سي نه نو د کفر او شرک په حالت کې په دنیا نه لاړ شي نو دا مهلت چې ده دا به د دو په حق کې دا مهلت چې ده دا به نقصانی او د خسارې ولا وګرځي چې د دو په کفر او شرک زیات شي چې 2 کاله مهلت ملاو شو نو د 2 کالو هغه بدعملیانی کفر او شرک زیات شو چې 10 کاله مهلت ملاو شو نو 10 کالو هغه بدعملیانی او کفر او شرک هغه زیات شو مؤمن ته 2 کاله مهلت ملاو شو نو 2 کالو هغه نیک اعمال زیات شول 3 کاله مهلت نو 3 کالو نیک اعمال 5 کاله د 10 کاله د 8 کاله د 12 کاله هغه نیک اعمال زیاتیږي او مهلت ورته زیاتیږي او فائدې زیاتیږي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم کچرت الله رب العزت جلدی کوله تلوار کوله د خلقو د پاره الشر د بدای د تکلیف استعجالهم بالخير لکه څنګه چې تلوار کی د دوی د پاره په خېګړی سره د خلق دعا کوي د خېګړی د ځان د پاره او الله زردله د هغه دعاګانې د دو قبلي او داغي بدلی الله دې ور کوي لقضي اليهم اجلهم نخام فیصله وکړي شو دوی ته د نیټو د دوی فنظر الذين لا يرجون پس پریدو موږ هغه کسان لره چې هغه امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات موږ پریدو فی طغیانهم د دې په سرکشۍ کې یعمهون چې سرګردانې دو خپل په سرکشۍ کې سرګردان او حیران ګرځي